مېلمنو له هغه فیسیلیټیشن نشته. مېلمه دلته راځي صرف په هوټل کې اوسېدل نه دي، خلک راځي دلته کې هوټل کې اوسي، اکټیویټي نشته. دا لس کاله مخکې ما تاسو په فورم باندې دا بار بار ویلي ده چې دلته اکټیویټي پکار ده. ټوریزم راځي زموږ سره به امپلایمنټ په سیوا شي، جابز به کریټ شي، کم بیروزګار خلک چې دي به د بهر د تلو نه بچ شي. وسیم دی نو د وسیم پلار هغه شاهد کوچ کول او کړو او د شاهد کوچ په هغه وخت کې چې کله د دین والد صاحب سره نو هغه یو پوزیشن شو کله چې بیا دی رال او دی منیجمنت سمبال کو نو هغه د سوات یو ټاپ برانډ من شاهد کوچ په سوات کې د کراچۍ پورې د فیصل آباد پورې ټوریزم ته بار سره ایډ کړه په هغه کې ټوټلی ډیفرنٹ دی، ماحول نه مختلف دی او زمون خواهش ماشاءالله رښتا تاسو صحیح خبره ورته پوره کو. په سود خو دی په انویسټمنټ خو دی په سو پیسو کې چې دی هغه سوري وشول. دغه خلکو ته څه پیغام؟ دغه خلکو ته دا پیغام دا پیسې راوباسه، انویسټ کوي، کاروبار شروع کوي. کاروبار شروع کوي، نوکریانې کریټ کیږي. کم چې بیروزګار طبقه ده زمونږه چې میټریک کړی، سیکنډ ایئر کړی، بی اے پوری کړی دی، هغه بیروزګار نه شي، هغه ته په جابز میلاو شي. سوات دا وخت چې دی هغه د ترقۍ په لور روان دی او مختلف چې دی دلته فرانچایزي هم رالی، ورسره د کاروبار یو لوی هب چې دی دا جوړ شوی دی. د سوات دارومدار په ټوریزم او په زراعتو دی او په دې کې د انویسټمنټ لپاره ډېر لوی خلک بنیادي کار کوي. دا وخت زموږ سره د پاکستان بزنس فورم د قطر صدر چې دی اسرار خان هغه د سوات په دوره دی او د قمبر سټي سنټر چې دی په هغې کې د ماشومانو د تفریح لپاره د بین الاقوامي سطح باندې چې دی یو داسې ځای کولاو شوی دی چې په هغې کې والدین سره د خپلو بچو سره خپل ګینټه دوه لمحات چې دی ډېر په سکون باندې تېروي. د اسراف صاحب نه تپوس کوم، اسراف صاحب هرکلی درته وایو په سوات په خاوره او دره ته ووایي چې دا ستاسو په خواهشاتو کې هم یو خواهش زما په خیال پوره شو، په کم نظر ګورئ سم ولیدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شل باچا ډېره مهرباني تاسو مغره کړه، سپیشلی د وسیم په شان هلکان زه یم چې په دې علاقه باندې په دې ملک باندې دا اپریشیټ شي، سپورټ شي. ډېر زبردست پروګرام یې وکړو. ټوریزم ته باره سره ایډ کړه په هغه کې ټوټلی ډیفرنٹ دی، ماحول نه مختلف دی. ټیک ده که نه؟ او زمونږ خواهش ماشاءالله رښتا تاسو صحیح خبره ورته پوره کړو. تاسو همیشه په خپل سپیچ کې دا وایي چې یاره سکیل پکار دی، ورسره عربو ته یا یورپ ته مه راځئ، خپل وطن پروموټ کړئ چې هلته هغه خلکو ته څه نه څه سہولیات هم میلاو شي او خلک هم په روزګار شي. نو وسیم هغه کار وکړو. بالکل جی، تاسو ګورئ چې زموږ د سوات په دنیا باندې څونه خلک دي، دا به زونه اپریشیټ کوي، دا دنیا به اپریشیټ کوي. دا کم از کم زموږ د کروڑ نه بره خلک به پوره پاکستانیان بهر دي. ټیک ده که نه؟ هغو دپاره توریزم دلته تاسو وایئ چې 15 لاک کسان سوات ته راځي ټوریزم باندې. ټیک ده که نه؟ دا پکې دا ویلیو ایډ کړه انشاءالله چې دغه خلک یو پیر راشي او دویم پیر هغې نه به 15 لاک نه 20 لاک کېږي، 20 نه 25 لاک کېږي. که داسې ویلیو پکې ایډ شي او داسې کسان رامخکې شي، داسې واړه را دغه شي، یقین کې زه د خپلو بچو په شان د کشرانو په شان زه یم چې تاسو ډېر زیات دغه کوم چې یاره دا ماشاءالله دا ښه ویلیو ایډ کړه په دې دوره. دا اعزاز الله تعالی شموزو له ورکړی دی چې په بابي سوات ځمکه په شموزو کې د ټورسټ استقبالیه کیمپ هم هلته وي، فیسیلیټیشن سنټر هم وي او د ټورسټو استقبال هم هلته کېږي. دغه ټورسټو د ستاسو څه پیغام دی چې د سوات روایتي خوراکونه هم دي خو د وسیم سره هم ګینټه دوه تېرولی شي، د هغې په حواله ستاسو څه وایي؟ دې باره کې اوس دا خبره کوم چې د دې کې مونږ سره ډېر کمی دی، مونږ مېلمانه انوایټ کوو خو مېلمنو له هغه فیسیلیټیشن نشته. مېلمه دلته راځي صرف په هوټل کې اوسېدل نه دي، خلک راځي دلته کې هوټل کې به اوسي، اکټیویټي نشته. دا لس کاله مخکې ما تاسو په فورم باندې دا بار بار ویلي ده چې دلته اکټیویټي پکار ده. دا اکټیویټي کریټ کړه، دس از د بیسټ اکټیویټي. اوس د وړو دپاره د اکټیویټي راغله، تاسو ګورئ تاسو ټوریست په دې سره بډاو شي، مېلمانه به دې سره زیات شي. بل د دې والدین دلته کې سوداګانې د خرچې دغه کوي، نو بچي ورسره وي، نو بچو لپاره انټرټینمنټ شو او مور پلار به دغه ځای په غلاره خپله سودا کوي، فیملی به دغه کوي. دا یو ډېر ښه ایډیشن دی، ډېر زبردست ایډیشن دی. مننه درو جهان، مننه. وسیم را سره موجود دی. وسیم خان، ستاسو په شان نوجوانان چې د مور پلار ته وایي چې ما له پیسې را انګلینډ ته ځم، امریکې ته ځم، قطر ته ځم، دا په خپله خاوره بزنس پروموټ کړو، ورسره د خلکو له روزګار ورکړو او بیا د ماشومانو لپاره د تفریح یو لوی ګام پورته کړو. آیډیا څنګه راله، سوچ د کوم ځای نه شروع شو، په ذهن کې مو څه ول؟
بسم الله الرحمن الرحیم آیډیا خو د دې ځای نه راغله چې زموږ د سوات کې انډور پلیئر یا نه و ټول نه غټه خبره خو دا ده دویمه خبره دا چې ټوریزم پروموټ کولو دپاره دا یو ښه اقدام و زموږ دې سره به نور ټوریزم د سوات کې سیوا شي زموږ سره به چې ټوریزم راځي زموږ سره به امپلایمنټ په سیوا شي جابز به کریټ شي کم بېروزګاره خلک چې دي به د بهر د تلو نه بچ شي داسې په نور شانتي کې هم یې نور اپورچونیټیز به هغه د خلک راوړي په سوات کې دي دغه کې امپلیمنټ کی د هغې سره به جابز کریټ شي وسیم خان زر راته دا ووایه چې پیسې ورسره بېشماره دي لګوي نه په بینکونو کې په سود خو دي په انویسټمنټ خو دي په 100 پیسو کې چې دی هغه سوري وشول دغه خلکو ته څه پیغام دی دغه خلکو ته دا پیغام دا پیسې راوباسئ انویسټ کړئ کاروبار شروع کړئ کاروبار شروع کړئ یو خبره ده چې هغه برکتي تاکي الله پاک برکت اچي دویم د هغې سره نوکریانې کریټ کېږي کوم چې بېروزګاره طبقه ده زمونږ چا چې میټریک کړی سیکنډ ایئر کړی بی اے پورې کړی دی هغه بېروزګاره ناست دي هغو ته به جابز میلاو شي د دې سره کاروبار نور هم برکتي کېږي زموږ دا خلک به بهر ته نه ځي اسماعیل خان سوات چیمبر اف کامرس چې دی هغه هم لګیا دی د کاروبار د پروموشن مختلف سفیران راځي دلته کې هغه خپل سوات پروموټ کوي د وسیم خان کاوش ته په کم نظر ګورئ څومره لوی چې دی د کاروبار حق کولی بسم الله الرحمن الرحیم بادشاه جي څنګه چې وسیم دی نو د وسیم پلار هغه شاهد کوچ کول او کړو او د شاهد کوچ په هغه وخت کې چې کله د دین والد صاحب سره و نو هغه یو پوزیشن شو کله چې بیا دی رالل او دی منیجمنت سمبال کو نو هغه د سوات یو ټاپ برانډ نن شاهد کوچ په سوات کې د کراچۍ پورې د فیصل آباد پورې د دې سرویسز دي د دې ټول کریډټ چې دی نو هغه وسیم ته ځي ځکه چې وسیم یو نه ینګ لړو ینګ جنریشن دی او د دې والد صاحب هم دغه شان فیملی وایز دیم خاندانی چې دي نو خاندان دي د دې په خاندان کې چا بزنس نه دی کړی خو زه د پلار کړی چې خانان راوباسي خاندان دی او د خانانو بچي هغه نن دې ځای ته راورسېدل چې الحمدلله شاهد کوچ یو غټ برانډ دی د سوات او د هغې نه پس ورپسې دا کم چې دا نن کم دی دا افتتاح وکړه نو د دې موږ اپریشیټ کوو د چیمبر اف کامرس په پلیټفارم باندې موږ دلته ویلکم وایو او انشاءالله د ده څونه کاروباري جدوجہد چی نو چیمبر اف کامرس سره د بشانه بالکل جی دا وسیم خان چې کوم دلته کې انویسټمنټ کړی دی نو څنګه چې شاهد کوچ خپل سرویس خپل ټایم او خپل پوزیشن چې دی هغه په پاکستان په سطح یو لوی نوم او اعزاز دوی ته میلاو دی دغه شانتي په سټي سنټر کې که تاسو د خپلې فیملي سره شاپینګ له راځئ نو د وسیم خان د ځای ویزټ ضرور کوئ چې ستاسو بچو ته ذهني سکون میلاو شي هغه اکسرسایز وکړي هغه دلته خوندور چې دی خپل بډ هم مناو کړي ورسره خپل روایتي خوراکونه جوس کولډ ډرینکس هم وکړي او د ژوند د دې مزو نه خوند هم واخلي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا قمبر سوات